زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته د کانو نه هم فارم جوړ شوی دی جی کانی ورته هم نرم شوی دی. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما ویډیو مکمل وګورئ د ثواب پنځت باندې مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. تاسو له دې سایډ له دا ویډیو ښکاري جی دا د احد غر دی، د احد پهاړ دی جی. دیږي کې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مکوله خوږ نبی دلته آرام کولو چې دا کانی والله هم نرم شوی. تاسو له دې ویډیو کې ښکاري جی دا شاله چې کم کانی چې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې او سره ولګول داسې نو اکانه هم نرم شو. څنګه چې مون خلک په نرم بستر کې نو په نرم فوم باندې کینو نو هغه چیپ شي. دا رنګ زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له اکانه هم چیپ شوی دی، سر له اکانه چیپ شوی دی. تاسو لخکاری چې کانه دنه طرف له تل کانه ولا نرم شوی فوم شوی د فوم نه هم زیات نرم شوی دی. تاسو له دې ویډیو کې ښکاري چې دا د مرګري ویډیو جوړه کړې ده، خو چون کې د عربی کې خبرې کړې دي نو ځکه د आवाज ولا مسلو کړې ده. ما وی دا ویډیو تاسو سره هم شریکم د ثواب پنځت باندې دا ویډیو مخکې ملګرو لور سوي ګوره ویډیو ضرور مکمل وګورئ. داسې قسم ویډیو سره زمونږ ایمان تازه کیږي. او بل زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته الله پاک ډیر ښکلي اخلاق ورکړو. په اخلاقو باندې زمون خوږ نبی ډیر کفارو له شکست ورکړو. ډیر داسې کفارو چې به زمون خوږ نبی اخلاقو نه متاثر شو او هغه به اسلام کې داخل شو او اسلام به قبول کو. او بل دا دنیا چې کومه ده د الله پاک د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاره پیدا کړی ده. او زمونږ دې نه غټه خوش قسمتي به بل کوم وی چې الله پاک مونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې شامل کړیو. زمون خلکو د پاره یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د امت د پاره د مون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات دعاګانې کړې، ډیر زیات فریادونه، ډیر زیات جړاګانې الله پاک لکړي دي زمون د بخشش د پاره. او بل په اسلام کې داسې ډیر واقعیت څنګه چې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته راکانه نرم شوی دی، راکانه نه ولا فوم نه به هم زیات دا کانه نرم شوی هغه ټایم کې. اوس خو چې کشریتا سلاړه الله پاک د الله خیا نو کشریتا سلاړ شي اوس خو کانه د اوس خو پتا سو ډیر لاس وای خو اوس خو هغه رنګ فیلینګ تاسو نه راځي لکه د فوم. خو چې ټایم زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا غږی کې ناستو نو دا کانه ولا نرم شوی دی شاله بیگ ته پاره هم کانه نرم شوی دی. او په کم ځای کې چې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تشریف کې خلونو هغه ځای هم نرم شوی دی. نو دا ډیر واقعیت په اسلام کې شته کې تاسو چې اسلام سټډي کوي لکه زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ګوتې په اشاره باندې د سپوږمۍ دوه ټوکړې کړي وي. نور هم داسې ډیر واقعیت دي چې هغه له انسان حیران شي، چې هغه له ساينس هم حیران شي. او داسې قسم واقعیت چې کوم وي زموږ د مسلمانانو د پاره هغه د ایمان پختګي لکه زموږ ایمان ورسره مضبوطیږي. داسې قسم واقعیت چې مونږ اورو مونږ ګورو نو سره زموږ ایمان تازه کیږي. او دا ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ ځکه راستا په شیر کې دا ویډیو نورو مسلمانانو ته رسي او ای کمنټ کې سبحان الله لیکي یا ماشاءالله لیکي یا دغه ایمان مضبوطیږي خامخا نو ضرور تعالی پکې ثواب ملاويږي. نو ویډیو خپل هم شیر کړئ، خپل هم کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله لیکي او مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. او بل مون خلکو له پکار هم د چې داسې قسم ویډیو مون په سوشل میډیا باندې سپیشلی په فیسبوک، یوټیوب سټیټس وړو کې سټیټس ته سره جوړ کې په واتس اپ باندې لګي دي سره د مون ایمان مضبوطیږي دي سره ثواب هم ملاويږي. یو شارټ غونټ ویډیو وا د ویډیو کتل ډیره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور به شریک کوئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.